السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو عزتمندو قدرمندو بشرانو ځوانانو زما کشران ورونو او ډیرو قدرمندو درنو الله په دین باندې او په قرآن باندې مینو خواتین اسلام زمون خویندو او میاندو، نن مونږه د دې ډیر اهم موضوع او ډیر اهم سبق او آیتونو زده کولو سره په دې میدان کې حاضر شوي یو. زمونږه دا نننی سبق ډیر زیات اهمیت لري او دا ډیر زیات ضروری سبق دی. په حقیقت کې د قرآن کریم
هر آیت هر لفظ د قرآن کریم هر یو زبر زیر داغی خپل یو ډیر په خپل ځای باندې ډیر لوی اهمیت دی خو د قرآن کریم هغه احکامات او هغه آیتونه چې هغه یا مسلمانان هغې طرف ته توجه د هغې کمه شي او یا د هغه آیتونو د معنا او د مفهوم چې څنګه مراد دی هغه مفهوم او معنا غلط بیان شي او هغه ناقص بیان کړی شي او یا د قرآن هغه حکم هغه آیتونه چې هغه ډېر واضح دي د هغې د ګډوډ کولو د هغې نه د مسلمانانو بل طرف ته راګرځولو د هغې دپاره د کافرانو د بېدینه خلکو سازشونه شروع شي په دې وجه باندې دا آیتونه چې زمونږ نننی سبق دی د سوره احزاب دا آیت نمبر 33 نه د آیت نمبر 36 پورې او دا آیتونه او د دې کې چې کوم فرایض او ذمہداري او احکامات بیان شوي دي نو دا د دې دور کې دې ته توجه ډېره زیاته ضروري ده او زمونږ د دې سبق عنوان دی د مسلمانانو زنانو فرائض او ذمہداري نو د خواتینو چې کوم فرائض دي او د هغې کومې ډیوټیانې دي ذمہدارۍ دي چې هغه الله او د هغه رسول مقرر کړي دي نو دا زنانه دا خپل فرائض او خپل ډیوټیانې او ذمہدارۍ اله ادا کولی شي چې مسلمانان نارینه د هغې سره په دې کې معاون جوړ شي دې وجې نه دا سبق زمون صرف د زنانو دپاره نه دی بلکې دا د شریکې سبق دی او ډېر لوی ذمہداري او ډېر لوی اهم فرایض چې هغه په دې آیتونو کې د زنانو په باره کې بیان شوي دي نو هغه د نارینو په نسبت باندې ډېر زیات دي دا چې د زنانو د حقوقو او دارنګې د نارینو د حقوقو موضوع باندې بحث پرې کیږي نو دا په حقیقت کې چې د زنانه کم حقونه په نارینو باندې دي نو دا د نارینو ذمہداري او فرایض دي او د نارینو چې په زنانه باندې په خواتینو باندې کم حقونه دي نو دا په حقیقت کې د زنانو فرایض او د هغې ذمہدارۍ دي د یو مسلمان او مؤمن زنانه یو قسمه فرایض هغه دي چې هغه د الله د طرف نه مقرر دي په نارینو باندې هم او په زنانو باندې هم چې هغه د الله حقونه دي او د الله فرایض دي خو د زنانه دپاره د ایمان او د عبادات او د اسلامي فرایضو د هغې د پوره کولو سره سره څه داسې فرایض او داسې ذمہدارۍ مقرر شوي دي چې هغه د دین او د ایمان او د اسلام یو ډېر اهمه برخه ده دا کم آیتونه چې زمونږه نن زده کوو دې ته به توجه کوو چې دا ذمہدارۍ او دا فرایض
د زنانو د پاره دا انسانانو نه دي مقرر کړي دا یو عالم او دا یو مشر د کور یو نارینه دا نه دي مقرر کړي دا هغه رب مقرر کړي دي چې به کوم رب باندې د دې زنانه او د دې نارینه د دې ایمان دی او دغه الله خپل رب مقرر منلی دی خپل حاکم منلی دی نو مؤمن او مؤمنه مسلمان او مسلمه دا هغه چې بس د دغه رب د طرف نه کوم حکم دی نو دی پر رضا د زړه باندې مني په دې ذمہ دارو کې د زنانو اولنۍ ذمہ داری او فریضه هغه د الله د دین زده کړه ده او په دین باندې عمل دی او دا ځکه اولنۍ ذمہ داری ده او فریضه ده چې ذمہ داری یو بنده او خپل ډیوټي یو بنده ال ادا کولی شي چې د خپل ډیوټي وپیژني یو نوکر نوکری په ښې طریقې سره ال کولی شي چې د خپل نوکرۍ ذمہ داری پیژندلی د مسلمان زنانه د پاره اولنۍ فریضه او ذمہ داری د دین زده کړه ده او د هغې باندې عمل کول اسلام د زنانه او د نارینه دوانو د تعلیم او د هغوی د علم دې د ډېر زیات تاکید سره دعوت ورکړی دی تاسو ګورئ د زنانو مساجدو ته او جوماتونو ته د راتللو د منځونو دپاره د باجماعت منځونو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب نه دی ورکړی هدای فرمایلی دي چې منع کوی مه چې کله فتنه نه وي او ترغیب یې ورکړی دی چې د مؤمنې زنانه مونځ دا په کور کې ډېر افضل او غوره دی البته زنانو ته د علم مجالسو ته د راتلو ترغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نبی علیه الصلاة والسلام به د اخترو په موقع باندې وفرمایل چې ټولې زنانه دې په حجاب کې دا د مصلا او عیدګاه ته ځان د ځای ته راجمع کېږي پیغلې پردهنشینې زنانه هم مشرانې هم او که د کمې زنانه سره غټ جلباب نه وي غټ صادر نه وي چې هغه د ځان باندې راواچوي او په پرده کې وځي نو بله ګاونډی دی هغې له صادر ورکي دا ګاونډی دی هغې له بورقه ورکي او دا د حاضرې شو که زنانه په هر حالت کې دی نو دا د حاضرې شي د مسلمانانو دعاګانو ته او د علم زده کړې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځلې زنانو درخواست وکړو صحابیاتو وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم نارینه زمونږ نه د دې دین په علم کې دا مخکې شو ځکه چې جومات او په اجتماعي ماحول کې مونږ شاته یو نارینه مخې ته دي نو چې څه مسلې بیانېږي احکامات هغې اوري مونږ ته نه رارسي نو ته د خپل سهولت مطابق یو ورځ مقرر کو چې مونږ زنانه راجمع شو او په هغې کې د الله رسول ته مونږ ته دین وښی نبی صلی الله علیه وسلم زنانه راجمع شوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته تعلیم د دین ورکو او په هغې کې ورته دا حدیث هم وفرمایلو چې د کمې زنانه نابالغه 3 بچي دا وفات شي دا به د دې د جنت ته د بتلو د داخلېدو ذریعه یو زنانه تپوس وکړو وی که دوی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل دوهم یو هم
او تر دې چې کله بې وخته ماشوم پیدا شي دا هم د دې مور او د پلار د شفاعت ذریعه چې کله دوی مؤمنان نو نبی علیه الصلاة والسلام زنانو ته د دین د تعلیم د هغې ترغیب هم ورکړی دی او عملاً د هغې دپاره اهتمام هم فرمایلی دی او د زنانو د تعلیم معیار بسی کورس بسی چې کله څوک په فوج کې داخل شي یا په پولیسو کې بردي شي دله چې کوم ټریننګ ورکوي نو هغه ټریننګ دله د بزنس نه ورکوي دې سپاهي او فوجي له د دې ټریننګ هم نه ورکوي چې ته پلانکې مشین به څنګه جوړې او پلانکې ګاډی به څنګه ټیک کې او فریج به څنګه ټیک کې دله چې تعلیم ورکوي نو هغه تعلیم چې دی په دې کې د خپله مورچه را سنبال کړي دله چې دا کم منصب دی او کم کار ورته حواله کېږي چې دا کار دی په هغې طریقه باندې وکړي د هغې ټریننګ ورته ورکړی کېږي د زنانه تعلیم د قرآن او د حدیث صحیح ناظر هغې ته زده کول قرآن کریم په صحیح طریق تلفظ سره یادول ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ډېر کرته یو قاری لوستونکی د قرآن لولي او قرآن کریم دته خیری کوي او د قرآن د خیرو یو مطلب دا دی چې دی د الله د کلام د الله د کلام غلط لولي او د خیر په ځای باندې ځان د پاره د شر او د بې خیرۍ سوال کوي د یو زبر او د یو زیر د خطایۍ سره ډېر لوی نقصان راځي او بیا د هغې معنا زده کول او د زنانو دپاره د دستکارۍ یعنې دومره ابتدایي تعلیم چې په دې کور کې د زنانه انجکشن لګولی شي دا پټۍ کولی شي دا ضروري ګولۍ پیژني په دې دور کې ضروري علاج معالجات ګنډل دا ورته زده که او په دې سره چې د دې زنانه نه سبا د بل کور د بل خاندان یو فیلر جوړیږي بنیادي ستنه جوړیږي نو د هغې تعلیم دې ته ورکړی شي او دا تعلیم د دین او د بنیادي دنیوي ضروري څیزونو دا چې زنانه حاصل کړي او بیا د دې دپاره الله تعالی چې کوم میدان د عمل مقرر کړی دی نو هغه د چاردیوالۍ دننه او د کور دننه الله تعالی د کور نه بهر دا څومره ذمهدارۍ دي او څومره کارونه دي د مال ګټل دا ټولې په نارینه باندې مقرر کړي دي چې دا زنانه دا د الله د دې سره احسان دی چې دا بس د کور چې کوم لوی ذمهداري ده که دا د پلار په کور باندې ده او د رور په کور باندې ده او که دا د چا په نکاح کې راغلې ده د دې ټوله ذمهداري د کور دننه ده دا دومره بنیادي او اهمه ذمهداري ده چې الله د کور نه بهر ټول بوج دا په نارینه باندې وراچولی دی چې دا زنانه یکسوي د دې خپل اولاد تربیت ته د خپل خاوند د کور د مال د هغې حفاظت ته د هغې ته تیاره ولاړئ او بهر بوج په هغې باندې نه تاسو خیالي نارینه چې کله په دروازه ور دننه شي کور ته د ده سره په لارس کې غوټه ده سودا ده بل څه ورسره دي نو زنانه تابعداره مسلمانه زنانه دا د خپل خاوند استقبال کو د هغه نه غوټه م والي او د هغه نه بل چاته ووایي ماشومانو ته یې ورشئ د پلار نه م غوټه واخلئ د پلار نه م پلانکۍ سودا ترې واخلئ
نو چې دا نارینه په کور وردن نشي نو دننه ټوله ذمه داري د زنانه شروع شي. او ستاسو خیال کړئ چې کله مونږه مسلمانه زنانه د کور نه بهر وځي نو د دروازې د وتو سره بس بهر ټوله ذمه داري د نارینه شروع شي. که دې سره زوی دی او که دې رور دی او که دې پلار دی او که سخره دی او خاونه دی نو د ګاډي د ودرولو اهتمام هم دی کوي. د یو طرف ته کېنولي په پرده کې مسلمانه زنانه او چې کله ګاډی یا خپل ګاډی ورته ودرولی نو چې دا زنانه او نارینه ډریور هم چې هغه زنانه راخیږي د نارینه په نسبت باندې هغه ډېر ایساریږي. کلنډر آواز وکړي چې زنانه دي نو هغه لږ په قلاره باندې هغه ایسار شي. بیا که دې خپل ګاډي کې چېرته بورقا صادر دا پاتې شوی نو دا زوی او ورور او دا आवाज وکي او ګیټ بیرته کولاو کې د بورقه چوته کا او بیا به سګیټ بند کی او بیا گاډي روان کی. دا ټول ذمہ داری د واپس راوستلو پورې بهر د نارینه ده. ځینې خلک وایي چې دا خبرې بدلول غواړي نو په زنانه باندې ډېر بوج ورولي او هغه ځینې حالات مخې ته راله چې دننه ذمہ داري دا به د نارینه او بهر چې وځي نو ډرایوینګ ته او ګاډي ته به زنانه کیني. په بازار کې یو طرف ته ګاډی ودرې نو زنانه کوز شي اوبه م راوالي او بسکټ وغیره او خاون یا بل څوک یې شاته کېنولی. دا به زنانه ظلم دی. نو دا د کور دننه دا اهمه مورچه الله پاک زنانه ته حواله کړې ده او د دې دپاره زنانه بالکل فارغه کړې ده. په نارینهو باندې خرچه د هغې مال لګول د دې ضرورت دننه پوره کول دی په نارینهو باندې ښودي. نو د زنانه ذمه داري دا جوړېږي د مؤمنې مسلمانې چې دا احساس چې دا د کور دننه د خاون په کور کې د پلار او د رور په کور کې د دې پابندۍ سره اوسېدل دا زما رب زما ذمه داري لګولې ده. دا زه چا قیدي کړی نه یم. دا زه چا په دې باندې په زور زنانه چې ودیږي بل کور ته او د نکاح په بند کې هغه تړلی کېږي نو دا د هغې په رضا باندې بالغه زنانه د هغې اجازت باقاعده اذن دا ضروري دی. خو چې دا اجازت دا ورکي اوس دا مؤمنه زنانه بیا د ټولو ذمه دارو ته املا تړلې ده خدمت ته املا تړلې ده. دا په دې وجه چې دا زما رب دا ډیوټي زما لګولې ده. دا که زه د خاون اطاعت کوم او که زه د هغه د بچو خدمت کوم او که دا زه خپل کور صفا کوم په دې کې ساري ولاړ دي د هغې خدمت کوم دا په دې وجه کوم چې دا زما رب زما دا ذمه داري لګولې ده. دا کور اسلامي جوړول دننه په دې چاردیوالۍ کې دننه د اسلام ماحول جوړول خپل بچي او خپل نارینه د دین سره یو ځای ساتل دا د مؤمنې زنانه ذمه داري ده. او مؤمنه زنانه مسلمانه زنانه په دې کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي. څنګه که تاسو خیال کړئ یو زنانه ته ټلیفون وکړئ زما میلمانه را روان دي او تاسو سره دا بیټک او حجره دا صفا کوي. یو زنانه او هغه په لږ ټیم کې هغه هر څه صفا کړي او که درې څلور نارینه لوګیا یو دي په ګنټو باندې دا حجره صفا کوي دا کور صفا کوي نو څه غټې غټې خبرې خو به وکړي خو هغه شانتي نه شي لکه زنانه چې په لږ ټیم کې څنګه ډسپلین د هغې برابروي. دا صلاحیتونه او طاقتونه خویندو او میندو په تاسو کې الله پیدا کړي دي. نو چې څنګه دا ظاهري کور په هر څه په ترتیب باندې پراته وي او د یوې زنانه ته تپوس وکړه او بیا د دې مشرانو بوډایګانو زنانو نه نوسیم راځي ابۍ لور چېرته دی بل نوسی راځي پړي چېرته دي تبر چېرته پروت دی بل راځي تڼۍ چېرته ده د ګنډلو ستن چېرته ده د یوې زنانه ته هغه ټول هر څه پلانکي ځای ته لاړ شه پلانکي ځای کې پراته ده پلانکي ځای کې پراته دی.
نو د دې ظاهري حسن او جمال سره په دې کور کې د اسلام رنگ او خوند او اسلامي ماحول جوړول دا طاقتونه او دا ذمہ داری هم ستاسو دي او دا طاقت هم الله په تاسو کې ښودلی دی دا د اولاد تربیت تاسو ګورئ څومره لوی په د اسلام کې لوی علما لوی مجاهدین لوی د احادیثو حافظان دا د میاندو په غیږو کې د صحیح تربیت په نتیجه کې پیدا شوي امام بخاری رحمه الله په ورکوټوالي کې د هغه د سترګو نظر ختم شوی و بلکل لوند شوی و په سترګو باندې د ده مور بار به الله نه سوال کو چې الله زما د دې بچي د سترګو بینایی واپس کړي ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدو او هغه ورته وایي چې ستا د ډېرې ژړا او ستا د ډېر د الله نه د غوښتلو د بار غوښتلو په وجه الله ستا د بچي نظر واپس کړو او چې سحر شو امام بخاری رحمه الله دا هغه مور سبا کو د امام بخاری رحمه الله د سترګو نظر واپس شوی دی دا د دې مور تربیتو او دا غي د دې بچی د پاره الله نه سوالونه او بیا دا مور د امام بخاری رحمه الله سره چې 15 کالو په عمر کې د 14 کې دی امام بخاری دی او دا مور دا او یو ورور دی د محمد نوم دی او د ورور احمد او دی حج لاړه د حج فریضه ادا کړو امام بخاری رحمه الله د علم د اصول د پاره پاتې شو او دا مور او دا ورور بیرته بخارا تراله دستاسو د خپل اولاد په دې کې ډیر لوی کردار دی تاسو ګورئ غټ ډاکټر دی او هغه ډاکټري مې زده کړې ده خو دین مې زده کړی دی دا ډېر غټ انجینیر دی هغه انجینیري مې زده کړې ده هغه دین مې سره یو ځای دی نو دې مور به د امام بخاري رحمه الله په دې جدایۍ کې د دې زړه څومره دردېدلی او دا تاسو مونږ ته اندازه ده چې کله دا بچی د علم د پاره دا مور رسختی یا دا بچی د میډیکل د سبق د پاره د انجینیرینګ د پاره یونیورسټو ته لرو ته لیږي د دې مور او د دې پلار په زړه کې کم درد دی او دا څومره قرباني ورکوي دا هر لوی بچی چې لوی ذمہ دار او لوی د معاشرې او د خلکو خدمتګار جوړ شوی دی یا امام بخاری د ټول امت د پاره څومره الله د خیر ذریعہ جوړه کړې ده د ستاسو د میاندو او د ستاسو د خویندو زمونږه د خواتین اسلام یو ډېر لوی خدمت دی ستاسو ډېر لوی قربانۍ دي په دې وجه باندې زما خویندو او میاندو په دې دور کې تاسو ته ډېر لوی چیلنج دی ډېر لوی د مقابله د شیطان د طرف نه او د هغه د حواریین او د کارکونانو د طرف نه یو ډېر لوی چیلنج دی هغه چیلنج د یو مسلمانې مور د پاره دا د جدید میډیا د آزاد میډیا دا د نیټ او دا د فیسبوک او د واتساپ او د دې ټولو څیزونو په ذریعه باندې چې زمونږ د دې کورونو د غیر اسلامي جوړولو د پاره د بيدینۍ ماحول جوړولو د پاره څومره کوششونه روان دي دا تاسو ته چیلنج دی چې تاسو به د دې مقابله د دې غیر اسلامي ماحول د خپل کور نه څنګه ساتئ خپل بچي به څنګه بچ کوئ په دې تور سره به څنګه بچ کوئ دا زمونږ د پاره او ستاسو د پاره خویندو یو چیلنج دی دا منشیات تاسو ګورئ خلک په دې باندې مور او پلار په دې نتیجه ورسېده چې زما دا بچی دی اړو
تعلیم حاصل نه کی ځکه ما خو د تعلیم دپاره دی پلانکۍ یونیورسټۍ ته ولېږلو ما په خپله لور باندې دومره خرچې وکړې او پلانکۍ یونیورسټۍ ته مې ولېږله خو په ځای د دې چې زما دې بچي ما ته خیر راوړی وی زما دې لور ما ته خیر راوړی وی او خو د آیس او د نشو شکار شوله د هغې خو هر څه تباه و برباد شو د دې نه به ډېره ښه وی چې دا په دې کور کې جاهله اوسېدلی خو چې زما بچی ضایع شوی نه وی دا د منشیاتو چیلنج دی تاسو ته دا د آیسو داسې نشه راوتلې ده چې ډاکټران وایي چې د دې مره تیزترینه بله نشه موږ نه ده لیدلې زمونږ د طالبۍ د زبانې یو ملګری و پروس کال لاړې مدرسې ته وي زوی مې یونیورسټۍ ته لېږلی او ډېر انتهایي غریب دی په جومات کې وړوکي جومات کې هغه امامتي کوي او زوی ډېر قابل و نو هغه هلته د آیسو په نشه کې مبتلا شو نو یې کور ته رالی مونږ ښځه او خاوند ډېر پریشان و وی د شپې دا مور یې راپاڅېد او د خپل زوی په تهجد ولیدو 2 بجې دی په مصله باندې دی ناست دی مونځ کوي نو یې ما ته وویل چې یاره په دې هلک باندې خلک دروغ وایي ته راپاسه هلک 2 بجې دی په مصله باندې ناست دی مونځ کوي عبادت کوي او مونږ دا وایو چې دی نشهیي دی وی بیا ما د ډاکټر ته دا خبره بیان کړه ډاکټر راته وویله چې د دې غټه نښه هم دا ده چې دا نشه شروع کړي 72 ګنټو پورې دی بلکل چست و چالاک یو دله خوب نه ورځي نو دا دې ټایم راپاڅېدلی دله خوب نه ورځي دا دله مجبوري ده نو دا چیلنج دی د دې مقابله دا په خپل کور کې اسلامي ماحول او دا خواتین اسلام ستاسو د قربانو په نتیجه کې د دې مقابله به هم کولی شو دا د فیشن چې کم دا د بیوټو پالرو چې دا کم دوکانونه کولاو شوي دي زمونږ تورسرې دا یې د فیشن په نوم باندې د تباهو سره مخامخ کړي دا چیلنج دی تاسو ته چې خپل فیشن اسلامي فیشن خپل لباس اسلامي لباس جوړول د دې کې ستاسو ډېر لوی کردار دی زما خویندو میندو او دا چیلنج دی تاسو ته د دې علاج دا اسلام ته او دین ته او قرآن ته په رجوع کولو کې دی دا کومه مور چې دا په دې کور کې مونځ کوي او دا خپله په رضا دا کوي په ښکلې طریقې سره د دې بچي دې ته ګوري نو هغه صحیح دین زده کوي په دې وجه باندې ډېرې خویندې زمونږ په کورونو کې مونځ کوي دومره باریک او نری لوپټه اچوي چې په هغې کې دا د کور د کمرې په ګوټ کې هم ته مونځ کې خو چې نری لوپټه ده یا د مخ نه او د لاسونو نه او د خپو نه علاوه د بدن کومه حصه ښکاره شي د دې زنانه مونځ نه کېږي په دې وجه باندې د منځونو اهتمام په کورونو کې دی چې دا یو مور او دا یو خور او د کور مشره صحیح شروع کړي دا ټولې بچیان یو لاندې کشران هغې ته ګوري زمونږ په کورونو کې زمونږ د اکثر د خویندو او د میاندو په منځونو کې ډېر زیات نقصان دی او ډېر لوی کمی دی تاسو یو حدیث واورئ خویندو میاندو ورونو د نارینهو هم دا کمی ډېر زیات دی بخاري شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ته دننه شو یو صحابي هغه هم رادننه شو نبی علیه الصلاة والسلام تشریف فرما دی دې صحابي مونځ وکړو او سلام یې وګرځو او لاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام یې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته سلام جواب ورکړو او بیا ورته وفرمایل ارجع فصلی
فإنك لم تصلي تو واپس لاړ شه او دا منځ دوباره وکړه ځکه تا خو منځ ونه کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم مختلفې طریقې دي یو طریقه دا ده چې د دې طالب العلم د په خپله باندې سوچ پیدا شي چې زه په دې نه پوهېږم ما پوهه کړه یو ځل یې ولېږو بیا هم په هغه طریقه باندې دوباره هغه مونځ وکړو بیا راغلی رسول الله بیا په هغه طریقه ولې په درېیمه پیره باندې بیا راغلی نو بیا یې وویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه خو نور ښه ماله نه راځي دې راته وښیه د نبي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې خاودس وکړي قبلې ته مخکې نیت حاضر کا الله اکبر ووایه او بیا په قرآن ولوله سوره فاتحه ولوله او بیا رکوع وکړه او په دې رکوع کې ښه په اطمینان سره ملا سیده کړه د نارینه او زنانو دواړو دپاره دې خپله ملا نیغه کړه او څومره ایثار شه نو کم از کم 3 پیرې سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا کلمات ویل سنت دي خو دومره ایثارېدل فرض دي او په دې کې د تمامو ائمو اتفاق دی ځکه د رسول الله صریح حدیث موجود دی او چې بیا کله اوچتېږي نو سمع الله لمن حمده دا به په دې روانه کې وي او ربنا لك الحمد دومره مقداره پورې به دا ملا ته نیغه وساتي او دا ربنا لك الحمد و دا به په ولاړه باندې وي چې کله ستا دا بلکل اډوکي بندونه دا بلکل سیده شي سیده نو اوس ووایه ربنا لك الحمد او بیا په الله اکبر سره سجدې ته پرېوځه نو په سجده کې سبحان ربي الاعلى د دې 3 پیرو ویل کم از کم دا لازم دي او په دې سجده کې چې بنده پروت دی الله ته ډېر نږدې او په دې کې ډېرې دعاګانې زنانه خو ځان لمونځ کوي د جمعې مونځ یې نه نو ډېرې دعاګانې پکې غواړه او بیا په الله اکبر باندې بالکل به الله اکبر په روانه کې وي او بیا به چې کله جلسه وکړي دې ته جلسه وي دا فرض ده نو ایثار شه بله ملا نیغه کې ښه په اطمینان سره بیا الله اکبر ووایه نو که داسې نه وي او زر زر مونځ دی نو ستا مونځ اړونه شو په دې وجه باندې خویندې او میندې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر فریضه دا ستاسو د چاردیوالو دننه په کور کې دا فریضه ده ډېره اهمه فریضه ده خپل اولاد او خپل خاوند د هغې اصلاح کول یو سړی ما پیژندو زموږ په محله کې اوسېدو هغه خپله واقعه ما ته بیان کړه وایي ما به پلیتې پیسې ګټي پلیتې وایي پلیتې پیسې دا وي چې ما به شراب او چرس خرڅوله او بیا دا سړی چې دا قصې ما ته بیانوله دا یې توبه ایستلې ده روژه په خوله باندې به بیا ټرالي ډکوله وي کمزوری شو مې چې دا حلال رزق ګټې او پلیتې پیسې دې پریښي دي او پاکې پیسې ګټې نو د الله نه سوال کوه چې الله زما هغه تېر شوي ګناه ما ته معاف کړه مې ته به کامیاب شي نو هغه ما ته وي چې ما دا ګناه ولې پرېښوده یو ځل یې پکې لګېدلی دی او د کور بازار نه مې کباب هم راوړي دي او پیپسیان را سره هم پراته دي ښځه مې هم ناسته ده دوریانې مې را سره هم ناستې دي چې مونږ ښه خوراک کله وکړو نو ماسې د دې خپلې بیبي نه او د دې خپلو دوریانو نه تپوس وکړو چې خوراک خو هم ښه وکړو تاسو ته پته ده چې دا ما په کومو پیسو راوړي دي نو د آخرت کې او د قیامت په ورځ باندې به تاسو زما سره امداد کوئ زه خو په دې کې ګرفتار یم
وی لوریانې مې راته ووې او بیبي مې راته وویله چې مونږ خو الله تا ته حواله کړي یو او زمونږ د خرچې او د دې ذمهداري پته یې ښودلې د مونږ له د حرامو شی مه راوړه مونږ په آخرت کې ستا د هېڅ تعاون نه یو وی د دې خبرې سره د دې ښځې او د بچو د دې خبرو سره زما په زړه کې یو درد پیدا شو ما توبه وایستله ما هغه ګناه هغه شراب خرڅول چرس خرڅول دا شیزونه ما پرېښودل دا د دې لوریانو د ښځې د توجه راګرځولو په نتیجه کې هغې خپل پلار او خپل خاوند یو حرام کاروبار نه پرېښودلو باعث هغوی وګرځېدل په دې وجه باندې خویندو میندو تاسو په خپل هم زده کړه کوئ خو د نورو زنانو په دې کورونو کې امر بالمعروف نهي عن المنکر په دې کې تاسو ډېر لوی تاسو اصلاح کولی شئ مونږ نارینه چې د زنانو د حجاب او د پردې او د دې خبره کوو د هغې د ځان سره داسې زنانه تیاري کړي چې هغه چوکونو ته او سړکونو ته او هغې له لوی لوی پیسې ورکړي او هغې د دې دپاره اخیستي چې تاسو بېحایي خوره کوئ تاسو ووایئ چې دا په مونږ ظلم دی او زیاتی دی خویندو او میندو تاسو څومره لوی کردار ادا کوئ د اسلام آباد کې د ازادي مارچ نه وروسته چې تاسو زنانه په بورقو کې راووتلی د اسلامي تحریکونو زنانه او عام زنانه او دوی په حجاب کې وي چې مونږ زنانه حجاب غواړو مونږ د اسلام سره وفاداري غواړو حجاب چې څوک د زنانه نه لرې کوي دا د زنانه بېعزتي کوي دا زمونږ بېعزتي کوي او په افغانستان کې چې فتح راله او هلته خویندې میندې راووتلې په بورقو کې وي مونږ اسلام غواړو مونږ په اسلام ښایسته یو د شیطان د لیډرانو د هغې د نظام د چلوونکو له څنګه تاسو جواب ورکړو داسې په دې غمونو کې او په دې ښادو کې مونږ د بهر نه خبره کوو خو که دننه تاسو زنانه پویه کوي یو بل پویه کوي تاسو ګورئ په دې مړو کې څومره ګران احکامات او ګرام رواجونه چې په هغې کې ثواب هم نشته الټه ګناه ده دا د ودونو د کوژدنو دا څومره ګرانوالی څومره ځوانان داسې دي چې هغه دغه رواجونه او رسمونه نشي پوره کولی نو بې واده دي څومره تورسرې هغه بې واده دي او د ودونو او د رشتو وخې دی نو په دې کې تاسو کردار ادا کولی شئ دا رواجونه دا غیر اسلامي رواجونه د الله دین ډېر اسان دی الدین یسر یسروا ولا تعسروا ځان باندې د دین په احکاماتو کې اسانتیا راولئ ګرانوالی مه پیدا کوئ په دې وجه باندې او دا ذمهداري ګورئ ستاسو یوازې د کورونو دننه د زنانو نه ده د قیادت اصلاح دا د انتخاب وخت دی دا د قیادت اصلاح د هغې کې د دین په او د خلکو د اصلاح د خواتینو د اصلاح ستاسو یو لویه ذمهداري ده د خپلو کشرانو د بچو د نارینو د هغې اصلاح په دې مسله کې ستاسو ذمهداري ده تاسو واورئ خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها دا هغه زنانه ده تاسو قرآن کریم کې دا آیت لولئ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دې له خپل خاوند د جاهلیت د طریقې مطابق چې به یو خاوند ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې د خپل مور د شا په شانتې انت علی کظهر امي بس دا زنانه به د هغه دپاره بلکل نه حلالېدله بیا دا راله وی چې کله زه جینۍ ومه بچي مې نه و نو زما د خاوند اوس ابن صامت رضی الله عنه په ما کې دلچسپي وه چې کله زما خېټه خوره شوه یعنې اولاد مې پیدا شو بچي مې دي نو دې اوس ما ته دا خبره کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نه ده راغلی هغه
خاموش دی وي دغه حکم دی او په دې وخت کې دا آیتون نازل شو قد سمع الله قول التي تاسو ګورئ اسلام کې د اسلامي احکاماتو کې د زنانه او د نارینه فرق نشته په ثواب کې والله ته په نږدېوالي کې نارینه او د زنانه فرق نشته الله د هغې زنانه فریاد واورېدو چې راغلې ده او تا ته فریاد کوي الله ته فریاد کوي دا خوله رضی الله عنها بوډۍ شوې ده یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په بازار کې دی او د حکومت لوی بوج دی په هغه باندې دی ورته آواز وکړو عمر رضی الله عنه دې د غوږ راښکته کړو دا ته په غوږ کې لوګیا د خبرې ورته کوي ورته وایي چې د اسلام د راوړو نه مخکې به تا ته خلکو عمرې وي عمرې ورنوم درته هم چا نه وي چې اسلام دې راوړو نو بیا عمر فاروق شوي او چې د اسلام سره وفادار شوي د رسول الله وفادار شوي اوس امیر المؤمنین د الله د دین خیال بساتي چا ورته ووي امیر المؤمنین تا خو دې بوډۍ زنانه ته ډېر ټیم ورنکو ډېر اهم کارونه نور هم دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته دا تاسو پیژنئ دا نه پیژنئ دا خو هغه زنانه ده چې د دې فریاد الله د اسمانونو بر اورېدلی دی نو که د سهار نه د ماښامه پورې دا ما ته لوګیای نو ما به ورته وخت کته کړی دا د عمراو اصلاح دا د قیادت او د حکمرانانو اصلاح دا ستاسو ذمهداري ده او د زنانو مشورې په اسلام کې تاسو ګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه عمرې له راغلی دی او بیا صلح وشوه نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته ووایي چې تاسو سرونه وخورئ احرامونه کولاو کوي او د دې ځای نه واپس ځو بلکل حرم غونډۍ ته راغلي دي او دا اندازه به تاسو ته لګېدلي چې چا د عمرې دپاره یا د حج دپاره داخله کړي او پیسې جمع کړي او دا قراندازي راوخیږي او د سړي نوم پکې راونه خیږي هغه څومره لوی پرې درد یو مؤمن دپاره خفګاني نو دا صحابه بلکل حرم ته نږدې شوي دي صلح وشوه رسول الله وی یخته خپل وخورئ څاروي حلال کوي واپس ځئ صحابه داسې ناست دي نه سر خورئ نه خپل څاروي قرباني کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلې خیمې ته دننه شو پریشان دی دا د الله رسول یوازې خاوند نه دی دا حکمران دی دا الله رسول دی او په دې موقع سره ام سلمه رضی الله عنها دا زمونږ مور ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ولې وی نور کله خو چې زه لاړې توکم نو صحابې ځمکې ته نه پرېږدي او زما یو اشاره یو صحابي د بل نه مخکې کېږي اوس ما ټولو ته اعلان وکړو چې تاسو سرونه وخورئ قربانۍ ذبحه کوي او یو صحابي هم قرباني نه ذبحه کوي او نه سر خورئ احرام نه ځان نه فارغوي ام المؤمنین ورته وایي مشوره ورکوي د زنانه مشوره ده مفیده ورته وایي الله رسول صلی الله علیه وسلم ته حلاق راوغواړه خپل سر مبارک د هغې شروع وکړه نبی علیه السلام د هغې مشوره واخیستله چې بارو وتو او صحابه رسول الله ولیدلو نو بیا د یو بل نه مخ کېدل شروع شو ځکه صحابه په دې تمه وو چې موږ دا کم شرطونه منلي د کافرانو سره دا ډېر د کمزورتیا شرطونه دي په ظاهره کې کیدای شي الله وحي وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویلی شي چې دا صلح ماته کوي او چې کله رسول الله خپل یخته مبارک په خپله حلاق باندې خرید شروع کړه نو پته ولګېده چې همدغه حکم دی نو صحابه بیا د یو بل نه مخکې شو او په تاریخ کې داسې زنانه هم شته چې هغې د لویو لویو علماو اسلام کړی ده
محمد ابن قاسم بن محمد یو لوی فقیه د مدینې دی وایي زما کور والا وفات شوی و یو بل عالم د هغه تعزیت له راغلی دی وایي ما ته د بني اسرائیلو د تسلی دپاره ما ته د بني اسرائیلو د یو لوی فقیه د یو لوی عالم چې د هغه لوی مدرسه وه او دین به ترې خورېدو خلک به ترې فتوې اخیستلې د هغه بیبي وه هغه وفات شوه او دا بیبي د دې خاون عالم خاون د هغې سره ډېره مینه او محبت یې ورسره و بس مولي صاحب ټولې مدرسې او درسونه هر څه بند کړه او یو نوکر به ولاړو د چیټ په ذریعه به یې خلکو د مسلې جواب ورکړ او بس په یو کمره کې بند شو یو زنانه وه ډېره هوښیاره وه هغه خبر شو چې د دې عالم ګوټه کېدل دا خو ډېر لوی نقصان دی د معاشرې د اصلاح کې خو د علماو د دې مدارسو د دې لوی کردار دی نو دا خو ډېر لوی نقصان دی دا لاړه او دروازې ته ودرېدله خادم ورته وایي چې دننه بالمشافهه د چا سره مولي صاحب ملاقات نه کوي که مسله دي هغه ولیکه چې ورې وړو دننه اوی نه زما داسې مسله چې زه به خامخا د هغه سره ملاقات کوم ډېر ټیم تېر شو خادم د عالم ته سوال جواب وکړو چې ټول خلک لاړه او د هغې سوالات هم حل شو یو زنانه ده هغه ناسته ده او ځینه ایجاد میلاو شو د نن لاړه د زنانه ته استفتاء کوي ورته وایي زمونږ څه تعلقداران دي او هغې مونږ ته کالي راکړي دا زیورات دي کالی دی تاسو یې واده کودن دې ته استعمالولی شئ ډېر وخت زمونږ سره تیر شو هغې زمونږ نه اوس کالي واپس غواړي نو مونږ په هغې خفه کېږو چې ګوره دا هم دونه وخت شوی دی مونږ له م راکړي دی اوس یې نه بیا غواړئ د عالم ورته وایي چې دا خو خفګان نه دی په کار په دې باندې هغوی ستاسو سره احسان کړی دی ګوره خپل شی دی دونه وخت یې تاسو ته درکړی تاسو ته پیدا اخیستی ده اوس یې واپس غواړي نو ولې خفه کېږي په دې دا زنانه ورته وایي ای رحمک الله ای مولي صاحب الله دې په تا رحم وکړي ستا دا بیبي ستا کور پې آباد و او په دې شکر وباسه چې ستا کور د مرګه پورې د محبت کور پاتې شوی دی نو دا خو دا ستا ښځه وه خو د الله خو وینځه وه او دغه امانت د الله هغه درنه واخیستلو نو تا د هغې نه دونه خفګان کې په هغې باندې چې هر څه دې بند کړي دي بس د دې مولي صاحب سترګې کولاو شوې او د سبا نه ټولې مدرسې کولاو کړې ټول دا کار یې شروع کړو د یوې زنانه په مشوره او په اصلاح سره په دې وجه باندې خویندو میندو تاسو ته پته ده کامیابه مسلمانه کومه یوه زنانه ده چې دا د کم خاون په نکاح کې راغله او د مرګه پورې دا د خاون سره وفاداره پاتې شوله او کامیاب خاون هغه دی چې دی د الله په نوم باندې کومه نکاح او رشته ده حاصله کړې چې د هغې ته ملا وتړي نکاحونه د ماتېدلو دپاره نه دي په اسلام کې او کومه زنانه چې بغیر د څه سبب نه د خاون نه د طلاقو مطالبه کوي دا د دې د الله په نوم باندې رشته شوې ده او هیڅ سبب نشته دی دا مطالبه کوي د طلاقو تاسو واورئ خویندو د دې زنانه په باره کې بیا څه حکم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة کوم زنانه چې د خپل خاوند نه دا ذمهدارۍ دا نه ادا کوي او بس طلاق غواړي او ازادي غواړي د خپل خواهش پسې ورپسې کېدل غواړي بغیر د څه ضرورت نه نو په دې زنانه باندې د جنت خوشبویي حرامه ده او رسول الله دا فرمایلی دي تاسو ګورئ د دې هم تاسو ته چیلنج دی د طلاق و رجحان سوا کېدل
دا که د نارینه له طرف نه دی او که د زنانه ته دا دواړه مجرمان دي په دې وجه باندې کامیابه مسلمانه زنانه هغه ده چې هغه د نکاح د برقرار ساتلو دپاره په ځان زغم هم تېروي او دعاګانې هم کوي او کوشش هم کوي چې زما دا رشته دا زه د اخره پورې سرته ورسوم فرمایي نبی علیہ السلام المنتزعات والمختلعات هغه زنانه چې هغه د خاوند د نکاح نه ځان ازادۍ په پیسو باندې او خلع کوي هن المنافقات منافقات زنانه بس هم دادي اگر کدا مسلمانه خو منافقه ده دا مؤمنه زنانه د نکاح د دې د پاره دا ټول زغم تیری چې دا زه برقرار وساتم او ډېر سپیره کار دی دا طلاق نارینه ته زما درخواست دا دی چې تا د کوم پلار خپله لور یو ورور خپله خور دا په تا څومره لوی اعتماد وکړو دی د الله په نوم باندې تا ته حواله کړه نو چې ستا د پولي پټي خبره ده او ته راځې دې مقدسې رشتې کټ کولو ته ستا د ورور سره جګړه ده او ته راځې خپل نکاح ختمولو ته د ښځې هېڅ قصور نشته دی که دا کار مې وکړو نو ښځه به راباندې دایي که دا مې وکړو ښځه به مې دایي یو دوه او درې دې د وبال تاسو ته پته شته که تعالی الله اختیار درکړی دی نو ستا د پاسه یو ډېر زبردست او زورور ذات موجود دی ستا د هر څه ګوري زمونږه دا د طلاق مطالبې چې کومې زنانه کوي تاسو د هغې انجام هسې وګورئ یو ځلې په تېره شوې زمانه کې به په دې میلو کې غلامان او وینځې خرڅېدله نو د هغې لپاره به خپل دلالانو د اخیستلو او خرڅولو دپاره یو غلام رالی او دې دلال ته وایي چې ما خرڅ که زه چې د چا سره په کور کې غلام یمه نو دې په خپله باندې صفا وړه خوري میده وړه خوري او ماله د کسکر او د دې سره بوس سره چې دی نو هغه راکوي چڼ شوي نه وي نو دلال دی خرڅ کړو نو بل چا واغېستو هغه بل چا چې واغېستو نو هغه به په خپله باندې هغه د بوسو او کسکرو وړو نه ډوډۍ پخوله او دله به خالص بور د هغې نه ډوډۍ ورکوله دی بیا تنګ شو بیا رالی دلال ته وي دلته خو تنګ شومه خرڅ مې که نو دلال بیا د هغه د خرڅولو دپاره کوشش وکړو بل واغېستو نو چې بل واغېستو نو هغه ته دا سر وخریلو او په دې سر د پاسه به د هغه ډیوۍ ښودې او ځان به یې په هغې رڼا کوله دلال ورته بل ورځ بیا وایي چې په بل چا دې خرڅ نه کړم او نه بس کیدی شي چې بل سړی مې واخلي او په دې سترګه کې راله ډیوه جوړه کړي او په دې کې باتی ولګوي او په هغې کې راته اور بلی په خپله حصه باندې قناعت او صبر دا چې کمې زنانه مسلمانې اختیار کړو دا عزتمند شي او دا درنه پاتې شي او دا د دې دا کور د خیر او برکت نه ډک شي او دا کامیاب شي دې وجې نه د کور کار کسب کول کله دا کور دا کار ډیر شي د ماشومانو تربیت او دا نو زنان ستړي شي تاسو واورئ فاطمه رضی الله عنها د کور میچن او د اوبو راډکول ډېر ستړی کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو غلام راغلی بیت المال ته رقیق یو غلام راغلی فاطمه رضی الله عنها راغله خو رسول الله کور نشته دی نو خپلې مور عایشې رضی الله عنها ته وی چې که رسول الله راشي نو زما پلار ته ووایه د کور کارونو ډېره ستړی کړی نو که یو خادم میلاو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغلی و عایشې رضی الله عنها ورته د هغې راتلل د فاطمې وي نو د شپې لاړې او حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها ناست رسول الله په خپل ځای سملی او دوی په دې منځ کې کېناستو ورته وایي چې هغه غلام خو ما د بدري صحابو یتیمانانو ته ورکړی دی خو تا ته زه داسې تسبیحات ونه ښیم
چې د سملاستو په دې ټیم کې تاسو وایئ چې ته سهار راپاسې ستا ټول تکاوټونه به ختم شوي دواړې وایي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او دارنګې الله اکبر